اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خانو چوټیانو نمک کې مختصر المانی کتاب منغوي قصه سویری کتاب نوم خو مختصر المانی وا ادبی چې بدی کتاب کې دا مختصر المانی چې دا نو دا یو کتاب ده دا غینا تلخیص المفتاح نوم ده او تلخیص المفتاح د مفتاح العلوم چې کوم قسم ثالثو نه دا غینا ما راغستلې دا مختصر المانی دا غي کتاب د تلخیص المفتاح شرح ده نو دغه اول بای خپل خطبه وی به چې دا کتاب مولي ولیکو د دینه بل ما کې متولي کله وا متول می بیا رالن کول می رالندو نو هغه خبره اترې دا وشولې دا غینه بعد چې دغه والا تلخیص المفتاح والا دا خطبه وی الحمد او د الحمد کی تعریفات او د الحمد د مدح او د شکر او دغه خبره اترې وکړلې بیا راغی نو رسو د مقدمه شروع کړل د چې په مقدمه کې وزت اوستا د فصاحت او د بلاغت تعریفونه او دغه اقسامونه دا بیانومه نو د فصاحت درې قسمونه فصاحت الکلمه فصاحت الكلام او فصاحت متکلم آی کی خبره اترې بیا فصاحت الکلمه کې کوم خبره اترې وي تنافر او غرابت او مخالفت القياس داغه او بیا په تنافر کلام کی تعقید او دا او په فصاحت متکلم کې بیا بلاغت الکلام او بلاغت المتکلم کې دا خبره اترې دا وشولې او دا مقدمه اخلاص کړه بیا دا چې په دې کتاب کې اته بابونه ذکر کړي او په اته بابونو کې وجه د حصر دا بیان کړل او لولنه فن د علم المعانی په بیان کې کوم ده فن د علم المعانی تعریف او داغه هغه اته بابونه دا بیان کړل و د دې ځنا دا باب اول شروع کیږي احوال الاسناد الخبری د ویډیو چې په دې کتاب کې اته بابونه دي نه اولنې به د اسناد مبارکي دویم به د مسند له او دریم به د مسند لاول خبره خدا اسناد تعریف کړه ده چې اسناد څه ته ویلېږي بیا دویم دا خبره کړې ده چې د احوال د اسناد ولې مقدم کړل په مسند او مسند له باندې نو چې دا تعریف د اسناد څه شری نو کتاب ته وګورئ بسم الله الرحمن الرحیم احوال الاسناد الخبریه دا اسناد خبری احوال تعریف و تقسیم نمبر 1 اسناد خبری د اسناد تعریف سره ضم كلمة او ما يجري مجراها الى اخرى بحيث يفيد المخاطب ان مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى او منفي عنه چې یو کلمه د بل کلمې سره یو ځای کول پیوس کول د یوې کلمې د بل کلمې سره په داسې طریقې سره چې مخاطب ته فائدې تامه ورکړي یو کلمه د بل کلمې سره یو ځای کول په دې سره چې مخاطب ته فائدہ ورکړي تام فائدہ ورکړي فائدې تامو مطلب دا دی چې یو چیز د بل د پاره یا ثابت دی یا بل یو چیز د بل چیز نه منفي شوی دی لکه ته زید قائمون نو دلته دا زید تا د قائمون سره یو ځای کو زم کلمه الی کلمه یو کلمه د بل کلمې سره په وسوله او د دین د موږ ته پته ولګیدله چې دا یو چیز د بل چیز د لپاره ثابت دی چې دا قیام د زید لپاره ثابت دی آیات زید ليس بقائم ندلګي د قیام دلګي اسناد شوی دی د قیام نسبت شوی دی د زید ته موږ دا خبره واضح کړی دا چې د یو چیز نسبت بل چیز ته شوی دی واده منفي شوی دی لکه زید لپاره قیام ثابت نه دی د اسناد ویلګي پوه شو به معنی نو ضم کلمتين یو د کول د کلمې او ما یجري مجراها یا جاری مجرا د کلمې لکه جاری مجرا د کلمې مراد مرکب ناقص ده مرکب غیر مفید ده مرکب اضافي لکه غلام زیدین و غلام زیدین که هم دا غلام نسبت زید ته شوی دی کنه نو بری کوم نسبت ده او په زید قائم په مرکب تام کې په مرکب مفید کې هم نسبت ده خو په دوانو کې فرق داره چې په مرکب تام کې دا نسبت تام وي او په مرکب مفید غیر مفید کې مرکب دا نسبت پکې ناقص وي تام نه وي نسبت تام مطلب دا دی چې چپ کېدل باغې باندې صحیح وي
ان نسبت ناقص مده چې کېدل پای باندې صحیح وي لکه ته زید قائم نو متکلم چې کله زید قائمون وي په دې باندې چې کېدل صحیح دي ځکه اوریدونکو ته د دې خبرې نه خبر حاصل شو یا ته اضرب وهل وکا نو په دې باندې چې کله خبرو کې چپ شي نو مخاطب ته خبر یا طلب چې طلب ورته ملاو شو وکته غلام زیدین نو په دې کې غلام نسبت زید ته وشو او نسبت تام نه لري لکه په دې باندې چې کېدل صحیح دي مخامخ سره دبل چړي دبل خبرې انتظار کوي چې اوس په ماته سوي چې غلام زید څو نظم کلمتين او ما يجري مجراها الى اخرى یو ځای کول دی کلمې یا د جاري مجرا د کلمې بلیتا بعیت بدیع سره یفید المخاطبه مخاطب ته فائدہ ورکی ان مفهوم احداهما ثابت لمفهوم الاخرى چې د یو څه مفهوم د بل د پاره ثابت ته او منفي عنه یا د یو څه نسبت د بل نه منفي شوی دی لکه پوه شوي وزدار چیرې جمله په دوه قسمه یو خبریه دی یو انشائیه نو خبر مقدم کو په انشاء باندې ځکه د هغه احوال ډیر دي د مباحث ډیر دي وانما قدم بحث الخبر مصنف رحمه الله مقدم کړه بحث خبر لعظم شانه دا وزید عظمت شان درینه د عظمت شان درینه چې لکه عقاید او ایمانیات ټول جنن لري تعلق د خبر سره ده وکثرت مباحثه او د زیات بحثون لري وجنه ها وزدار کنه چې دی وای چې دلته دا اسناد مخ کو نه لاول مسند او مسند ذکر شي دا غین رستو بیا احوال بیا اسناد راځي چې مسند نه مسند نه نو اسناد خو نه راځي کنه نه لاول پکار دا چې د مسند له احوال ذکر کړه بیا د مسند ذکر کړه او بیا چې نه دای ذکر کړه د اسناد احوال پوه شئ نو موږ وایو چې ته چې لاول مسند او مسند لوي بیا ورسو اسناد وي نو وایو چې مسند او مسند مخکې خو د ذات په اعتبار سره د ذات په اعتبار سره مسند لاول مسند لوي ذات وي بیا مسند ذات وي بیا ورسو به اسناد وي عدل لګي موږ د ذات مسند او مسند نه باس نه کو بلکې موږ خو د لفظ د احوال نه باس کو پوه شئ او بلې لاول اسناد ده چې لاول اسناد پیژنې د اسناد نورستو بیا مسند او مسند پیژنې ثم قدم احوال الاسناد على الاحوال المسند الیه والمسند به مقدم کړي د احوال الاسناد په احوال المسند له په مسند باندې مع تاخر النسبه عن الطرفين سره لرينا چې لري هغه نسبت د مؤخر د طرفین مراد مسند مسند له لأن البحث هنا زكاة بعض دلگی انما هو عن احوال اللفظ الموصوف بكونه مستند الیه او مستند زکه بعض دلگی د احوال د هغه لفظ نه دی چې هغه لفظ موصوف په مستند او مستند له سره وهذا الوصف ودا وصف انما يتحقق دا متحقق بعد تحقق الاسناد رسل دین چې ته اسناد پیژنې والمتقدم على النسبه او بالنسبه باندې چې کوم څه مقدم وي نو هغه انما وزاد الطرفين دا ذات الطرفين ولا بحث لنا عنها امنګه د مسلم د ذات لباس نه کو هغه پوه شوي موږ دا هغه لفظ نه باز کو چې هغه لفظ موصوف وي په اسناد سره نو ځکه موږ اسناد مخې کړل لا شک د دې ځنه وس اخوا دی وی کنه چې کله یو مخاطب خبره کوي متکلم خبره کوي نو د خبرو نه دوه مقصدونه ما ته فکر دی کنه فکر کله چې متکلم خبره کوي مخاطب ته نو د خبر ورکول مقصود چې نه هغه دوه سيزونه سوسونه دوا یا ورته د مخاطب د په ځین کې دی د متکلم ځین کې دی چې دا مخاطب په نه نو د مخاطب ته د پوهیدو چې د هغه خبرداري ورکړل شي څورته ورکړل شي خبرداري ورته ورکړل شي لکه زید قائم یو کس ته پته نشته چې زید ولاړ دی کنه نه ولاړ نو تا ورته وی چې زید قائم زید ولاړ دی نو دا دل کې د دې متکلم هغه مقصود دا دی چې مخاطب ته د فائدہ د حکم ورکړي څو کې فائدہ د حکم کله کله دسی وی چې متکلم چې کله خبره کوي مخاطب ته نو چې متکلم ته دا پته چې مخاطب په دې خبره باندې پوه دی خدای جوړ دا خبر ورکړي دا د مقصود دی چیرته چې دا کوم خبره معلومه ده دا ګوره ما ته معلومه ده دا کوم خبره چې ته معلومه نه نو دا ما ته هم معلومه ده لکه پوه شو ویلې معنی ها لکه ته زید ولاړ دی کنه اوس د زید د ودرېدل ناشته خبره ده یو کس ته استاد وی چې هغه زید ته ودرېږي نه او تا ولیدو چې زید ولاړ دی او ما ولې چې زید ولاړ دی ته نه ملکه هغه زید خو ولاړ دی ته ویلې ما ته پته نشته ما ته پته ده چې زید ولاړ دی خو زه ته دا خبر درې را پاتې کوم چې تا ته دې پته ده چې زید ولاړ دی خو ما ته هم دې خبرې پته ده پوه شوي
مخاطب ته چې کله متکلم خبره کوي نو د خبرو کول نه دوه فائدې دي یو خدا چې دی ورته هغه ته د یو خبرې علم ورته حاصل کی او دویم دا چې دا پته لري چې مخاطب ته خود مخ نه د دې خبرې علم دی خو دا ورته دا خبرداري خبر ورته د دې لپاره ورکړي چې را ته دې کوم خبرې پته ده دې خبرې ماته هم پته نه د لاولنی ته ویل کېږي حکم فائدۃ الخبر سره ویل کېږي او دویم ته ویل کېږي لازم فائدۃ الخبر دویم ته سوې لازم فائدۃ الخبر پوه شو به دی باندې دا وګوره بیا مخکې لا شک و شک نشته دی پدې کې لا سر وره سم ان قصد المخبر بخبره چې قصد مخبر په خپل خبر سره افاده المخاطب فائدہ ورکول د مخاطب دي اما الحكم ياخذ حکم فائدہ ورته ورکي او كونه عالما به یا د دې او كونه عالما به یا د دې مخاطب ته دا فائدہ کول د دې خبره چې ته دا پته ولګي چې هم په اړه پدې سره ويسمى الاول فائدة الخبر والثاني لازمها د اولنی دا فائدة الخبر وي او دویم ته لازم فائدة الخبر وي لکه پوه شو به معنی आवाज نه راځي کنه وسو ګورې دې نور دا لا شک ان قصد المخبر وشک نشته چې قصد مخبر خبر ورغونږي من يكون بصدد الاخبار والاعلام هغه چې کله د درپیوي صدې چې وی دا درپې دا خبر ورکولو اعلام او خبر یو شری وای کله چې مقصود د خبر ورکولي وای د دین علاوه جمله خبر یو د نور ستون لپاره هم راځي کله د تحسر لپاره راځي د افسوس لپاره راځي لکه د حضرت مریم علیه السلام چې کله د مور لور پیدا شو حضرت مریم علیه السلام نه ربي انی وضعته انثى یا الله ما خو جنې پیدا کړله نو الله پاک د دې پته راو دي ته پته چې الله پاک د دې خبره پته ده او مقصد تحسر د یا د نور جمله خبريه رسول لپاره راځي درست برابر ان شاء الله پوه شو دې شه دغه دي نو دلته وای مقصود خبر ورکول نه کله چې مقصود خبر ورکول نو پای کې دغه دوه سنونی دي پوه شئ والا فالجمله الخبريه كثيرا ما تورد لاغراض اخرى ويكرزنين جمله خبريه خو نه ډیر اغراض لپاره وړل کېږي غیر افاده الحكم يعني فائدې ورکول د حکم او د لازم فائده الحكم نه علاوه نور لپاره لکه استحزن مثل تحزن لکه د غم کار کول لپاره تحسر افسوس کار کول لپاره فی قوله تعالی حکایت عن امراه عمران لکه چې الله تعالی حکایت ذکر کړه د عمران علیه السلام د بیبي رب انی وضعتها انثى وما شابه ذلك لکه پوه شو به معنی به خبره وای به خبره دا متعلق دی په قصر قص کم ځله ان قصد المخبر نو دا به خبره دا جار مجرور متعلق دی په قص پورې افاده المخاطب دا خبر ده ان یعنی ولا شک ان قصد المخبر دی کنه نو ترکیب لري کړه چې ان حرف مشبہ بالفعل قصد مضاف ته المخبر مضاف الیه ده به خبر جار مجرور متعلق به قصد مضاف پورې او افاده المخاطب دا ان لپاره خبر ده اما الحكم وياغو شک نشته چې قصد مخبر پر خپل خبر سره یاغو فائدہ ورکول مخاطب ته د حکم اما مفعول الافاده دا مفعول افاده المخاطب مفعول او كونه یا كون المخبر عالما به چې کېدل الذي مخبر خبر ورکوږي عالم پر حکم سره لکه پوه شو به معنی والمراد بالحكم هنا وقوع نسبه او لا وقوع ويدل کې د حکم نه مطلب دا دی چې دا نسبت ته واقع شوی دی یا نسبت نه واقع شوی لکه د زید قائم نو دا نسبت د قیام ته واقع شوی او زید ليس بقائم نسبت نه واقع وای بعض کسان په کې دا خبره کوي وای چې لکه د دې لپاره دا خبر نه نسبت او غیر نسبت دا وکیدل ضروري دي نو موږ وایو چې نه په دې کې واخامغه خبر دي نه د دې مقصود یا خبر ورکول یا به خبر منفي کولی وكونه مقصودا للمخبر او کېدل چې مقصود بمخبر سره به خبر سره لا يستلزم المستلزم نه تحقق في الوقوع في الواقع چې دا به مستلزم نه چې دا به په واقع کې متحقق وي لکه السماء فوقنا السماء تحتنا السماء تحتنا توي نو دلته اگر چې وس داخله کا نسبت خوشوي نه او په خارج کې متحقق نه لري زمونږ د دې سره کار نشته دي ته هم اسناد وي که په خارج کې متحقق وي او کنه متحقق
وهذا مراد من قال او دا مراد دا چره جوي ان الخبر لا يدل على ثبوت المعنى وانتفاعه چې حکم دا خبر دا دلالت نه کوي په ثبوت د معنی او د انتفاع د معنی باندې خدا خبر غسین نه والا كذلك فلا يخفى نخفينا ان مدلول قولنا مدلول ده من قول زيد قائم مفهوم ده ان القيام الثابت لزيد وعدم ثبوته او عدم ثبوت ده احتمال عقلي ده لا مدلول اللفظ ولا مفهومه نه مدلول اللفظ نه مفهوم ده لکه زيد قائم نو زيد قائم نو خدا خبر ولا چیرې زید د پاره د قیام ثابت ده خو استوي چیرې اوس په حقیقت کې ولړ نه نو په حقیقت کې تمون د سره کانشته کولړ او کولړ نه فليفهم بريمان بوشا ويسمى الاول او د الاولي ته ویلږي قبل اول نه الحكم الذي يقصد بالخبر افادته چې مقصود چې هغه چې یو سړی خبره وکي او د مقصود مخاطب ته فائدہ ورکول دی حکم نو دې ته ویلږي فائدة الخبر والثاني ادم اي كون المخبر عالما به چې مخبر د دې خبر وکي چې راته دې کوم خبره ته پته ده د دې ما ته هم پته ده نو دې ته ویلږي لازم فائدة الخبر الګه پوښښ به معنی لانه كلما افاد الحكم ځکه کله چې دا فائدہ د حکم ورکي نه افاد انه عالم به دا فائدہ دې ورکي چې په اړه پرې معنی وليس كل محدث نه افاد انه عالم بالحكم افاد نفس الحكم چې دې عالم به حکم باندې دا فائدہ ورکي چې د نفس حکم به هم د نفس حکم فائدہ نه ورکي دې جواز ځکه جایز ده خبره ان يكون الحكم معلوما قبل الاخبار چې دا حکم معلومي مخکې اخبارنا لکه یو کس ته هغه تورات حفظ کړ ته لکه تا تورات حفظ کړی یا تا قرآن مجید حفظ کړنو ولې هغه چې ما ته پته نشته چې ما د کړنه اته په خپل باندې پته نه و دې چې ورته خبر وکړي چې قد حفظت التوراۃ تا تورات حفظ کړل نو دې ورته خبر کوي چې تا چې رقم کار کړی نو دې ګوره ما ته هم پته ده پوه شو به معنی كما في قولنا لكن بدي قول كلمه اچا حفظ التوراۃ چې تورات حفظ کړل تور ته وې قد حفظت التوراۃ چې تا تورات حفظ کړل نو ساده پته نه جمع کړل وتسميه مثل هذا الحكم فائده الخبر او دي د حکم ته فائده الخبر دا حکم ورکل شي نو ورکل شي ولي بناء على انه من شيء بنا پرې معنی چې انه من شانه چې د شاندار ان يقصد بالخبر چې قصد کړل چې د خبر نو استفاد منه فائدو کړل چې نه والمراد بكونه عالما بالحكم او مراد پرې معنی چې عالم دې پر حکم سره اصول صورت الحكم في ذهنه چې دا صورت د حکم پر ذهن کې حاصل شوی دی واونا ابحاث شریفه سمعنا بها في الشرح او دلته نورم باسونه چې موږ په شرح کړی د دې خلاصه دا شو دا دې ته پوره چې لکه کله چې مخاطب یو متکلم مخاطب ته حکم کوي خبر ورته کوي نو دې خبره دوه مقصود دی یا خو دې مخاطب ته د خبره فائدہ د حکم ورکوي او یا دا چې را دې کوم خبره چې مخاطب ته پته نه دې ماته هم پته ده پوه شئ د دې نه اوس دا خبره کوي وای کله کله یو سړی عالم دی په یو خبره باندې پوه دی خو هغه د جاهل په شان خبر ورکول کېږي یو سړی په خبره باندې پوه دی عالم دی خو ته چې ته دا خبرې کوي دا ورته د چا په شان دي کوي د جاهل په شان دي کوي د جاهل په شان ته ورته ځکه کوي کنه چې لکه دا کس د دې علم په مقتضا باندې عمل نه کوي د علم په مقتضا باندې عمل نه کوي نو تور دا داغي د جاهل په شان خبرو کې لکه یو کس د مور پلار عزت نه کوي او تعالی دا غوستا مور پلار دي دا غوستا مور پلار دي نو اته پته ده چې دا د مور پلار دي خو دلته کې ستاره خبر ورکول ته جاهل په شان خبر دی ورته ورکو چې د دې مقصد دا دی چې د مور پلار عزت نه کوي احترام نه کوي پوه یا یو کس ناموز نه کوي او تورته چې الګه مونږ ګوره فرض دی نو ولې ما ته پته نشي چې مونږ فرض دی نو تا ته پته شته چې مونږ فرض دی خو د مونږ په فرض کېدو مقتضا ده چې دوی دا فرض مونږ ادا کوي ته نه ادا کوي نو دا دقی او دا خبره په قران مجید کې ډیر شی استعمال شي دا لکه الله تعالی فرمایي ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون وای الله پاک په لاول کوي ولقد علموا په دای سره دا خلق پوره په چا باندې چې چا په دنیا خپل خرڅ کړی دا په آخرت کې به صحیح نه او ډیر بد دی هغه چې دوی پای سره خپل نفسونه خرڅ کړی دي په آخرت کې الله لو کانوا يعلمون کا شروع پوره اول کې وای ولقد علموا په دای سره دوی پوه دي او په آخرت کې لو کانوا يعلمون کا شي وې دوی د علم په مقتضا باندې عمل لګي نو الله پاک دا عالم ته د څه دا وکړه لګي په جاهل ته خبره کوي پوه شوي او یا لکه یو کار دا وجود دا په منزله د عدم باندې کی لکه الله تعالی فرمای وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت پیغمبر سلام ته و چې وما رميت وشتل لري کړي حال دې وشتل کړو
خو نو مقصود ادارې چې تا چې کوم وشتل کړی دي نو وری کې د رسول د طاقت چا کې خود لري الله تعالی نو دا وي وقد ينزل المخاطب العالم بهما سب صورت وګورئ دا وقد ينزل العالم بهما او کله کله را کوځولېږي عالم پر ادوانو سره منزل الجاهل په منزل الجاهل باندې ولی لعدم جريه على موجب العلم ځکه چې د جاری نه په موجب د علم باندې د وجه نه جاری کېدونه په موجب د علم باندې وقد ينزل کله کله را کوځولېږي سره کوځولېږي مخاطب العالم بهما چې عالم پر ادوانو سره یعنی بفائده الخبر ولازمها یعنی یو کس ته د مخاطب د خبرې حکم ورته هم پته ده او د دې ورته هم پته ده چې ما ته د دې خبرې علم نه دا ورته هم پته ده خو بیا هم هغه ته دا خبره ته بل شان دي کې د جاهل په شان ته وته کې فیلقى الیه الخبر ورکول کې دا خبر وان كان عالما بالفائدتين اگر چې عالم پر دوانو فائدو باندې هو لعدم جري على موجب العلم ځکه چې د وجه د نه جاری کېدو د نه په موجب د علم باندې فانما لا يجري على مقتضى علمه ځکه کوم که شو د خپل علم په مقتضا باندې عمل نه کوي نو هو الجاهل سواء دی او جاهل باندې برابر دي یو کس هغه ته لکه د خبرې پته ده او بیا هغه هم ته خبره کوي لکه چې ته پته نشته نو دا ځکه چې د پوجي باندې عمل نه کوي وکما تقول للعالم التارك للصلاه لکه ته وایې کس چې هغه پوهه ده او په موږ پرې خودون کوي ته ورته وایې الصلاه واجبه چې موږ واجب ده نو هغه پته ده چې موږ واجب ده دلته کې الصلاه واجبه هغه ته ویل دا خو لکه نه فائدۃ الخبر وکي او نه لازم فائدۃ الخبر وکي خو لکه دې چونګه هغه عمل کین نو دا هغه عمل کول باندې ته خبر وکړي چې لکه څنګه جاهل ته کولېږي هغه پوه شو به معنی نو ګوره وای متکلم چې مخاطب ته خبره کوي نیا به دې خبره کوي چې دې په پوه شي او یا دې خبرې په دلیل لپاره به دا خبره کوي ته چې تا دې کوم خبره علم نه ما ته پته ده خو کله کله دې وشي چې د متکلم ته د ځمانه خبره مخاطب ته حاصلې وي خو بیا ورته ته خبره کوي چې ته گویا کې ته تاړو سره پته نشته ځکه چې دې په موجب باندې عمل لګي پوه شئ وتنزيل العالم بشيء منزله الجاهل به او راکوزول د عالم په اساس باندې په منزله الجاهل باندې له اعتبارات د پاره د اعتباراتو خطابیه هغه ته ویل کېږي چې په وخت د گفتگو کې د متکلم پیش نظر وي کثیر فی الكلام دا ډیر دی په کلام کې لکه یو داغه نه د الله تعالی دا قول له ولقد علموا لمن اشتراه او لقد علموا دا سره معلوم دي دوته لمن هغه سو اشتراه چې دو خرڅ کړي دی هغه لره مالو فی الاخره من خلاق چې نه مې د لپاره په آخرت کې صحیح سا ولا بئس او ډیر بد ما هغه سا شرو به انفسهم چې دوه خرڅ کړي بای سره ځاو خپل لو کانوا یعلمون کا شروع ګوره نو ګوره اول ورته الله پاک وی ولقد علموا فدای سره دو په دي دا علم نسبت ورته وکړو او رسول لو کانوا یعلمون کا شروع ګوره نو رسول ته علم منفي کړه نو اګدا دو دا علم شتره کو دو دا علم په مقتضا باندې عمل نه کړي نو الله پاک دوی لو کانوا یعلمون کا شروع ګوره پوه شو به معنی بل تنزيل وجود الشيء منزله عدمه كثير بلکې راکوزول د وجود د اوسس په منزله د عدم باندې هم په قران کې ډیر دي لکه یو داګه نه الله دا قول له وما رميت اذ رميت شیطان وشتل کړي چې وشتل کړي نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وشتل کړي دي خدا دې څنګه لکه گویا کې تاړو وشتل دي نه ځکه چې هغه وشتل هغه مقصد هغه سترګو د رسول دي هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه کړي بلکې چا کړي دي الګه پوه شو به معنی وز د دې نه اخوا بل خبره شروع کړي چې هغه لږ وکړه ان شاء الله بیا سبا وایي یاد بشي واړو شابه